کم انسان چې په منځ کې سستی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به 15 قسم عذابونه دته په دنیا کې ورکوي. څو قسم عذابونه؟ 15 قسمونه. دا حدیث یاد ساتئ. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي تنزع البرکة من عمره، الله تبارک وتعالی به د عمر نه برکت لري کی. هغه درته ما وضاحت وکړو چې د عمر نه د برکت لرکېدو مطلب دا دی چې 100 کال عمر به تیر کړی خو چرته د خیر کار به نه وي کړی چې خلک یاد کړي. دته په خپل پته نه لګېدلی چې ما د عمر تیر پسې کې کو ما څه وکړو، پته ولګېده چې د په عمر کې برکت نه. او ما ورته چې بعضې انسان به داسې چې په 13 کال به د دنیا نه تللی وي مړ به وي، په 40 کال به مړ وي، خو هغه به د ځان نه وروسته دومره لوی کار پرېښی وي چې هغه به څوک په 100 کاله کې ونه کړي، 100 کاله کې ونه کړي. دومره د دین غټې غټې کارنامې به هغه کړي. نو پوه شه چې د دې انسان په عمر کې څه برکت و، د دې انسان په عمر کې برکت و چې په 40 کاله کې دومره غټ غټ کارونه وکړو. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وثانیتو تمحى سیمة الصالحین من وجهه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دویم عذاب په دنیا کې بیلمازه سړی د پاره دا دی چې الله تبارک وتعالی به د مخ نه د نیکانو خلکو نښې ورانې کړي. په مخ کې به برکت نه وي، په مخ کې به نور نه وي، د رنګ به تک سپین وي خو مخ به بې برکته وي، چاته به خوند نه ورکوي، چاته به خوند نه ورکوي. او کم سړی چې د مونځ پابندي کوي که نه د دې په دې مخ کې به یو قدرتي نور فروت وي، یو قدرتي حسن فروت وي. څوک کو دا غواړي چې زه ښایسته شوی نو دی د مونځ پابندي شروع کړي، خاص کر د سهار د مانځو. څوک چې دا غواړي که نه چې زه ښکلی ښکاره شوی خلکو خوښولی په دې مخ کې مې حسن رالی نو دی د مونځ پابندي شروع کړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای والثالثه كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه. کم نیک عمل چې دی کوي الله تبارک وتعالی به ورته په هغې باندې څه اجر نه ورکوي. کم نیک عمل چې دا انسان کوي د ته په هغې باندې هېڅ څه اجر نه میلاویږي. ولې حدیث مبارک کې راځي کم انسان چې مونځ نه کوي الله تبارک وتعالی د ده یو عمل نه قبلوي، الله تبارک وتعالی د یو عمل نه قبلوي. نو چې کله دی مونځ نه کوي نو دی نور ډېر نیک کارونه کوي نو الله تبارک وتعالی ورله په هغې باندې بدله نه ورکوي. او والرابعه څلورم عذاب بیلمازه سړي ته چې په دنیا کې میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يرفع له دعاء الى السماء، ته د به دعا اسمان ته پورته نشي. ډېر خلک وایي که نه مولانا صاحب زه ډېرې دعاګانې غواړم خو الله تبارک وتعالی راله نه راکوي، نو چې کوم شی غواړم هغه راله الله نه راکوي، نو دعا مې نه قبلېږي. نو اول دې وګوري چې دی د مونځ پابند دی او که نه دی. کم انسان چې په مونځ کې سستي کوي پریدي نه ګورئ، پریدي نه، په مونځ کې سستي کوي، سستي الله تبارک وتعالی د هغې انسان دعاګانې نه قبلوي. دی به دعا غواړي خو الله وایي زه نه قبلوما. او پنځم عذاب بیلمازه سړي ته چې په دنیا کې میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والخامسة ليس له حق في دعاء الصالحین. بیلمازه سړی چې دی که نه د نیکانو خلکو په دعاګانو کې حصه نه وي، نیکانو خلکو په دعا کې د ده حصه نه وي. دا نیکان خلک چې لاس پورته کړي که نه او دی دعا غواړي و یا الله څومره مسلمانان چې دي په زړه کې چې څه شرعي حاجات دي هغه ورله ته پوره کړه، داسې دعا غواړي که نه غواړي؟ الله تمام مسلمانان وبخه، داسې دعا غواړي که نه غواړي؟ خو چې کوم سړی بیلمازه دی که نه د دغې نیک سړي په دعا کې د ده حصه نشته. هغه وایي الله تمام مسلمانان وبخه، دا بیلمازه سړی په هغې کې داخل نه دی. هغه وایي الله د تمامو مسلمانانو د زړه حاجات پوره کړه، دا بیلمازه سړی په دې دعا کې داخل مړه دا څومره بدبخته دی. مونږ خو وایو زمونږ د غر کې کشتۍ چې روانې دي نو دا د دغې نیکانو خلکو په دعاګانو سره روانې دي. دا خو چېرته یو الله ولی لاس اوچت کې مونږ ته پته نه وي، هغه لاس اوچت کې وایي الله تمام مسلمانانو بخه، مونږ وایي زمونږ هم مسلمانان یو مونږ پکې رالو.